او ارسا ته چې کوم دی نو پته ده. نو زه مختصر الفاظو کې د خپل چې کوم دی نو د سیاسي چې کوم دی نو زما سیاسي ژوند دغه شپږ کاله و او بیا ته ما ته نرکشي اختیار کړله. بیا حالات داسې شو مجبورۍ شي او دغه شي او خامخا مطلب دا دی چې دغه شوم مجبوره شوم او ورته چې دی نو راننوتلو. تاسو ته پته په 2001 کې زه هلک وم، دا اوس 2021 دی، نو 20 کاله یې وشو. زه هلک وم او بابا دي چې کوم دی نو مخکې کړم او مسلم لیگ قاف له طرفه چې کوم دی نو میدان ته راووتلم او هغه وخت کې قومي وطن پارټي نه وه، پاکستان پیپلز پارټي شیرپا وه او د دې په ملګرتیا باندې الله تعالی چې کوم دی نو کامیابي راکړله او ورسېدلم، د ضلع ناظم شوم. په 2002 کې بیا جنرال الیکشنز وشو او قومي سطح باندې صوبایي سطح باندې حکومتونه جوړ شو. قومي سطح باندې چې دی نو د مسلم لیگ قاف او د پاکستان پیپلز پارټي شیرپا چې کوم دی نو اتحاد شو او صوبایي سطح باندې دلته د MMA ګورنمنټ جوړ شو. نو زما لپاره چې کوم دی نو یو نادره موقع وه او سوچ مې دا و چې مخالفین دلته ډېر زیات زور کې وو او سوچ مې دا و چې د PPPS او د مسلم لیگ چې کوم دی نو دا اتحاد دی، زه دلته ناظم یم او وزیر اعظم چې کوم دی نو دا د قاف دی د مشرف صاحب دور و. نو مې د دې نه نادره موقع چې کوم دی نو نشته چې دلته د مسلم لیگ چې کوم دی نو دا دی خور شي. نو هغه په خپله هم خلکو رابطې کولې او ما هم خلکو سره چې دی نو دغه کوم. نو یو سلسله چې دی نو شروع شوله. امیر مقام صاحب دی الله ښه ساتي، هغه به چې کوم دی نو هر ځای کې بس پاټک واچو هغه نه تللو شمولیتون له یا لکه دا ولې یاره نصیر خان خفه کېږم او زه نشم او دا واغه نماینه دا خو چې کوم دی نو پکار دا دی چې پارټۍ نه دلته یو قوت جوړ شي. یاره نادره چې کوم دی نو موقع ده سینټر کې او دې ځای کې چې کوم دی نو مونږ ناست یو نو مې دا خو هغه به ماله نه راکړل او بابا مې الله تعالی وبخي. نو امیر مقام خان به ما ته وایي چې لالا وایي چې زما چې کوم دی نو دا خپله حلقه چې کوم دی چې کوم دی کې زموږ مد مقابل MP ده، زه دې کې دلچسپي لرم او نور ما متنګوه. ما به ورته خانه زه خو چې کوم دی نو د حلقې ناظم نه یم، زه خو د ضلعې ناظم یم، زه خو د ضلعې په سطح باندې کار کول غواړم. نو دا اختلاف چې کوم دی نو دا پارټۍ کې دننه چې کوم دی نو دا په 2002 په اخره کې یا 2003 چې کوم دی نو په شروع کې دا جوړ شو او زه ولګېدلم. ما چې دی نو په 2003 یا چې کوم دی نو د چار سرو زه ولګېدلم ما د مسلم لیگ نه کنه حرکشي او هغې لحاظ سره چې کوم دی نو د کور نه جدا شوم. خو مې دا معنی نه کېږي مې زه د سابقو سیاست چې دی نو قایل یم، د لارې قایل یم
یوازې خوشحاله یم خو بېلاروي نه کوم زه جدا شوم او بیا چې دی نو په 2005 کې الیکشن راغلی چې 2005 الیکشن راغلی نو مسلم لیگ دا فیصله وه چې دلته چې کوم دی نو سیټونه به روټیټ کېږي د اتحادیانو ترمنځ ما یې د اتحاد پرون سره خو چې کوم سیټ ته مې پاټی سره یې زما به الیکشن ته خیال نه هېڅ خیال نه خو هغه او زه چې جدا شوی وم خو ما هغې وخت کې دا خبره وکړله مې دا شي چې کوم دی نو مې دا ټیک نه دی د اتحاد پرون سره چې کوم سیټ کومې پاټی سره دی پکار دا دی چې دا پاتې شي ستاسو اتحاد خدمات نه دي نو ما الیکشن چې کوم دی نو نه کوم خو چې کله دا خبرې چې دی نو دغه شان شولې نو ما یې میزې کوم تاسو ته پته ده چې هغه الیکشن چې کوم دی نو ما په څه طریقه وکړو هلته ګورنمنټ مخالف دلته چې کوم دی نو مخالف په هاوس کې چې کوم دی دلته په 400 کې بیخي یوازې د 37 کسانو چې کوم دی نو میجارټي دا پکار وه الله تعالی رحم او فضل او هغه وخت چې کوم دی نو تېر شو او چې کوم کارونه دلته وشو هغه ډېر په تکلیف سره چې کوم دی نو هغه اګینسټ د کرنټ چې ورته وایي هغې کې هغه وشو بیا د هغې نه پس چې ما باقاعده طور چې کوم دی نو علیحدګي اختیار کړله نو د اے پی سی چې کوم دی نو دا میټینګ و آل پارټیز کانفرنس او په سبا باندې رئیدات خانګي چې کوم دی نو دوی تلل لندن ته خو اچانک چې کوم دی نو شیخ آباد ته راغلی دی فرید طوفان ورسره بیا روز په افتخار خان جګړه لادي وخت هم مړ دی زهري شو نو دوی وی چې یاره پیپلز پارټي هسې ناست دی نو ما خو دوی دغه وګڼو خو بابر صاحب دی الله وبخي هغه ته ما ټلیفون وکړو نو بابر صاحب ما ته وویل چې زه محترمې سره چې کوم دی نو خبره کوم ستا دا کیس داسې دی چې په دې کې څه شورټي څه ګارنټي چې کوم دی نو دا پکار دي نو مې بیا وه دغه کوو نو هغه بیا چې دی نو ما ته فون وکړو زه ورغلم بابر صاحب ته او هغه ځای نه محترمې سره چې کوم دی نو خبرې وشولې محترمې ما ته ویل چې ستا لپاره خو چې دی نو راتلل داسې دي لکه چې خپل کور ته واپس راځي قومي وطن پارټي قومي وطن پارټي قومي وطن پارټي دلته چې کوم قیادت موجود و تر دغه پورې بابر صاحب پورې هغه راغلل تاسو ټول پکې چې کوم دی نو وی جهانګیر بدر چې کوم دی نو چې کله لندن نه راغی نو هغه بیا شیخ آباد ته د هغې نه پس راغی نو بابا او حیات خان شیخو لومړی آغاز د سیاست نه د سیاست دا چې کوم دی نو د پاکستان پیپلز پارټۍ نه چې کوم دی نو کړی او نن هغه جذبه باندې ما د قومي وطن پارټۍ انتخاب کړی دی او په دې وجه باندې مې کړی مې دا یو متبادل قوت دی د قوم پرستو او د پښتو چې کوم ټیکهداران دي بله ورځ چې کوم دی نو په فیسبوک باندې مې لیدلي وه اسفندیار خان چې کوم دی نو وایي هغه کرونا ده نو زمونږ یو ملګری علمگیر خان د باوجي نو هغه یو میسج راغلی و چې ختم وکړئ او قرآن خیدي مو وکړئ او دغه مو وکړئ چې د پښتنو مشر له چې کوم دی نو دغه دی د الله تعالی شفا ورکړي نو ما یې یقینا الله تعالی دې ورله شفا ورکړي خدای دې ورله چې کوم دی نو ډېر ژوند ورکړي
خو مې دغه لیاقت خان دلته شته دی نشته د زموږ د قاضي خیرو خانان د هغه یو تره زوی د خوشدل مې خوشدل وایي چې د پښتنو مشر خو زه یم مې دې چا د پښتنو مشر کړی دی ما ته خو پته نه لګي چې د پښتنو یار پښتنو ته چا مشر وطن پارٹی ملی امر شیر پاکستان جناب افسر احمد خان شیرخان پښتانه چې کوم دی نو په هېڅ چا باندې خرڅ نه دي اچکزی صاحب وایي وي زه یې مشر یم اکسلیار خان وایي زه یې مشر یم ایمل وایي چې زه چې کوم دی نو د باچا خان چې دی نو فکري او سیاسي جانشین زه یم مونږ وایو چې قومي وطن پارټي په صوبه کې دننه واحد چې کوم دی نو داسې یو قوت دی چې اگر راتلونکي چې دی نو وخت دعوې نه کوي هغې چې کله دلته اقتدار کې راغلي دلته خولي دي او کارونه خلک محسوس کوي هم ونه یې ویني نو زه خبرې چې دی نو مختصر کوم خو زه دا وایم چې کوم چې کوم دی نو زمونږ وروڼه دلته شمولیت کوي هغې ته خو نه خوشامدید ووایې خو دا موجوده حالاتو تقاضا دا ده تاسو ولیدلې نیم کاله اقتدار تاسو چې کوم دی نو دلته د پي ټي آی ولیده ستاسو غونډه کې زه هم دوکه شوی یم ما پکې اعلان نه کړی خو ښه پوره سپورټ مې ورکړی زه هم دوکه شوی یم او دا نور خو پرېږده تاسو چې کوم دی نو دلته وینئ نو دا یو ګناه آفتاب خان خو به دلته چې کوم دی نو د شمولیت کې په هغه خپل حیث باندې دغه کوي او خپلې خبرې به کوي خو زه تاسو ټولو ته د خپل طرفه او د سکندر خان د طرفه دا دعوت ورکوم چې تاسو هم چې کوم دی نو سوچ وکړئ او زمونږ دا جرګه انشاءالله تعالی په دې کې به زمونږ د ټولو خیر مونږ د مفاد او سیاست نه کړی ما ذاتي طور تاسو وینئ ما پکې څه ایښي دي هغه لسته کاله مې کړی دی هر څه مې پکې چې کوم دی نو دی نو نه د مفادو دی نه د دغه د لارې سیاست دی او په میرټ باندې روان یو آفتاب خان یو بهادر سړی دی همیشه یې چې کوم دی نو زما او د سکندر خان دا جرګه چې کوم دی نو دا په دې باندې تاسو سوچ وکړئ او دا د هغه د اړخه د سیار لاله او د آفتاب احمد خان شیرپا لپاره دا شمولیتي پروګرام دی خو چې دا کوم چې کوم دی نو دې ځای کې نور داسې زمونږ د رشتې په لحاظ سره راغلي دي یا د کورونه روتي دي او د خپل ګاونډ په لحاظ سره راغلي دي نو دا زه او سکندر خان په تاسو باندې جرګه کېږو په دې باندې سوچ وکړئ او انشاءالله تعالی زه دا پوره هیله لرم چې تاسو به چې کوم دی نو په دې کې زمونږ دا جرګه قبلوئ او مونږ سره ملګرتیا کوئ د زرو میلو سفر د یو ګام نه شروع کېږي او انشاءالله تعالی فتح به چې کوم دی نو دا به زمونږ یو موږ ته ثابت ویل او زمونږ